مزدور ثبوت او غیر سره د مزدورونو څخه حقوق دي دا به هلش کې پکې ذکر کو. نو قرآن خدا ذکر کړل چې به یو چې مزدور جوړیږي مزدور د پره یو داوی چې مزدور قوي وي مضبوط وي، مطلب دا چې صحت وي چې هغه مزدوري لایق وي د مزدوري اهل وي. نو مزدور کې یو شرط دا ده چې دا د صحتمند وي او چار کوون کوي او تکات وي پکې. او دویم دا الامین چې دا امانتدار وي، مطلب دا چې مزدور کې چې دا دوی خبرې وي. نور د مزدور حق څه ده؟ مزدور حق باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زور کړی ده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه خپل خادم چې کوم خادم هغه نه څه سمیټه چګوله چې داسې سختی سره کوله څړتن आवाज پوښوا چې ته دا څه کوي ته دا څه کوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله فرمایي چې کله چې مو کتل هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام مو ته فرمایل چې د څرنګ چې نن ته دی ملک او دیمه د ته قوت اصل ده داسې توپ سه چړته یو ذات شته چې هغه منته ته قوت حاصل ده، یعنی الله ذات ته هغه بتونه پاته کوي دوباره کوي. چې بیا فرمایل چې مزدور سره نلمی کوي. د غرنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي چک شوال چې مزدور بری کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر کړ به یو صحابي ته چک شوال ته چې یا رسول الله د مزدور چې دا د سره موږ څومره مفیکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام خاموشه. بیا پاتې نو چې یا رسول الله د مزدور سره موږ څومره مفیو کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشه. دریم ځلی بیا پاتې نه کړ مزدور بری کې چې مزدور سره موږ څومره یعنی څومره مفی تکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې 70 زاله دي سره مفی کوي. 70 زاله 70 زاله مطلب دا و چې یعنی 70 عدد چې دا د کثرت سره ذکر شي عربی کې، یعنی چې مزدور ته څومره تاسو مفی کوي شي کوي غمره مفی ته کوي یعنی خیال کوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېدال دنیا نتلال بیا دوی خبرې وی. اول خبره دا چې الصلات المنز وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم چې یو المنز چې پرېنر دی، بل دا چې توسی چې کوم د شیلوس ملکون یې هغه چې پرېنر دی، مطلب دا چې کوم مته دی توسی خلق دی توسی خدمتګرون دی توسی مزدورون دی دو خیال ډیر کوي. دی وری کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمرا تاکید کړه دا حجت الوداع په موقع منته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ی چې وی تو سه مته چې کوم خلق ته تو سه خادمون چې کوم خلق ته دوی ته ورونو په نظر سره کسای او څه چې تو سه خپل خورای په هغه منته هغه خورای او څه چې تو سه خپل غونډه هغه منته هغه غونډه هیڅ فرق مک پګوي. نو مزدور ډیر حق دي. شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلی دي چې مزدور دی پرا دمرا یعنی دیمته خو نرمی خو پیچار دو خو اسرا سره دمره نرمی پیچار دو چې دمره ټیم ها خادم ته پیچار دا نوکار ته پیچار دا چې هغه پاغي کې تعلیم اصل کی. ا دویم دا چې هغه عبادت ته پر بودی ته ټیم ارکای. نیم خلق داسې وی چې مزدور المنزته نه پرېږدي او اسرا بالکل داسې سختي وی چې بس فورا بس کوا بس صرف 4 دو بل 4 نشته دا زیوتا د مزدور سره. نو یغو تعلیم او دغه عبادت دمره مکابه خامخایر کای او خیال وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله چې مزدور تو سره چار کوي به تو خپل هغه دغه مدد کوي هغه سره هغه چار کې هغه تعاون کوي او دغه رنګي مزدور چې دا دې ډیر خیال وغلا. دا سه و حدیث کې سي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله چې مزدور مزدوري وکي هغه مزدوري دا ایدی یا داخلي و چې شوی نوی دیړي پیله ایر کوي آلته څومره دی کې ظلم زیاته کیږي. نو دا څه مزدور سره دا سه خاص ملک ته څه نقصان نشته بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اعتدال اسلام شریعت د اعتدال ولا درمیانه راسته کړی دی چې به مزدور هم دا حق ده او ملک ته هم په دې کې نقصان نشته. خو لیکن نن نیم خلک داسې دي چې هغه مزدورونو سره خپل متحت سره خپل خادمونو سره دا ډیر وډ زیاته کوي.